ته راغلو مشرانو ځوانانو د جنازې وخت هم نږدې دی مختصر خبره به کوو د باجوړ د مشرانو یو جرګه هم راغلې ده بیا د هغې سبب هم د دې قام ستاسو د دې مشرانو په مشوره باندې چې کومه خبره وه په هغې باندې به سلا کوو علم حاجي صاحب دلته زموږ ورور دا ناست دی د ده زوی چې کوم دی زما سره په مارکیټ کې دوکاندار دی د قرآن قاري دی او ما چې دی په دې بازار کې لیدلی د تېرو 8 کاله نه یا دی ما په دوکان کې لیدلی یا دی ما په جومات کې لیدلی دی پرون هم چې دی راپاڅېدلی دی جلسې له نه دی راغلی تماشې له د خدای کور له روان دی مانځه له راپاڅېدلی دی علم حاجي برقام ته خپله ژړا کوي چې زما دا زوی په کومه ګناه په کوم جرم باندې چا قتل کړلو دا بازارونه ولي جانی صاحب چې څنګه وویل موږ د دې څه بیخي اتفاق کوو دا ځان لره بازارونه نه دي دا د قام بازارونه دي دا د ناوګۍ بازار ځان له د ناوګۍ نه دی دا د مومندو بازار دی دا د نیم باجوړ د ولسونو بازار دی او دا ناوګۍ د ټولو ولسونو شریک ځای دی دا د امن کور دی د امن دا بازار هم د امن کور دی احتجاجان د بازار یونین بازار هم لا بند کړی دی د جنازې پورې دا د هغوی په خپل ځای احتجاج دی خو یو څو ډېرې بنیادي خبرې دي موږ دلته کول غواړو د جنازې نه پس بیا د عالم حاجي صاحب او د هغه کورنۍ د مشرانو چې څنګه خوښه وه نو د هغې څه به موږ ولاړي ستاسو د دې قام نه هم دا اپیل دی چې دا مظلوم څه به ودرېږو انشاءالله د مظلوم دپاره به انصاف غواړو دا واورئ سیاست او جلسه په دې وطن کې د دې دپاره نه چې دا مړي وکړي زما په وطن کې سیاست دا د وطن د روغېدو دپاره خلک کوي د دشمنو لانجو تربګنو د ختمېدو دپاره یې کوي خو چې د سیاست په نوم د جلسې په نوم باندې د بل کلي نه یو سړی زما کور او کلي له شر راوړي نو ګورئ عزیزانو په دې باندې به لږ سوچ کو سوچ دا جلسې ټول کوي پر ټوله دنیا کې په هر ځای کې کېږي بیا دا پرونۍ ورځ چې کومه ده دا د جلسو ورځ نه ده بازار له خلک خپلې غریبۍ سوداګرۍ له راغلي دي او زه موبایل روالم او خلک د سودا زرګونو خلک ولاړ او تصویر فیسبوک له ورکمه چې ما له زرګونو خلک را لعنت دي ستا په دغه جلسه دا نه دي راغلي تاله دا خپلې غریبۍ له دې بازار له راغلي نرشه په کور باندې جلسه وکړه په خپل ځای باندې وکړه کرسۍ ولګوه خپلې جلسې ته خپل خلک په جواب راوغواړه دا قام راوغواړه نه دې منع کوي څوک د جلسې نه نه دې منع کوي څوک د خبرې نه خو لږ وخت او بې وخته پېژندل پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورې دا واورئ پیغمبر علیه السلام یو ورځ جومات وران کو په خپل جومات په مدینه منوره کې د قرآن آیتونه رالویل دا د خدای کور یې د شر دپاره جوړولو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي دا مې وران کړو د قامونو په منځ کې د شر دپاره پیغمبر علیه السلام جومات وران کړی دی دا بازار دا د امن کور دی د دې ټولو وطنونو که څوک خبرې له راځي که څوک جرګې له راځي دا ناوګۍ دا خو پښتانه خلک دی دا ستړي مشو ته خلکو ته ودرېږي په خپله زمونږه چې د کمې سیاسي پارټۍ مشران راځي هر یو ته زه دا وایم چې کله ډوډۍ وخت ډوډۍ له هم راځئ چای به هم درکوو ستړي مشي به هم درکوو راځه په سړیتوب خپله خبره کوو بیا ځه خو چې دی د 80 ګاډو سره وسلو سره راځي او د بل طرفه مله د وسلو سره راځي نو ګورئ دا واورئ په دې وطن کې د حکومت ذمهوارۍ د حکومت ناکام دی په دې مسله کې د حکومت ناکامي ده په دې مسله کې د عام پښتون د باجوړ او د مومند د عزیز په کور کې پینډه ځای پرې نه ښودلو پینډه ځای ټوپک نشته زما ستاسه او ډک ډک ګاډي د وسلې سره راځي نه حکومت شته او نه تپوس شته دی د حکومت په دې ناکامۍ باندې موږ غږ کوو چې کلي او کورونه خو هسې هم نه ساتي قتل عام روان دی د دې پښتنو قتل عام ومن قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا دا واورئ ګورئ چې څوک هم ککړ دي په دې قتل کې د قرآن وینا دا ده لکه چې ټول مخلوق یې وجلی ټول مخلوق روجه هم دې لعنتي شوه سیاست هم دې لعنتي شو جلسه هم دې لعنتي شوه دا د قرآن وینا ده
دا د مرګونو دپاره کار نه دی. دویمه خبره عزیزانو تاسو ته دا کوو ولې زموږ د دې قانون هم څه ذمهوارۍ شته را واورئ. په موږ هره ورځ دا وطن 10-12 کاله پس ورانېږي. تپوس چې چاته وکړو چې هلکه ولې دا ورانی جوړ دی، هر سړی بیا وایي یاره کشر مې دی او واړه دي او ځوانان دي او نه مې مني. مړه دا ځوانان داسې خو نه بیا راوړو چې نه مې مني که نه. دا پلار کېدای شي چې د زوی نه مني، دا د کلي مشر کېدای شي چې د مشر نه مني. دا خو موږ په لعنت کې ځان اخته کړلو. بوټی سړیوالو بوټي تبرګي ته ویلي وو بالکلاس کې مې رسه خپل نه وی تا زما دا تنه نه شوه غوڅولی. زموږ غلطۍ هم دي په دې کې. وروره که څوک سیاست کوئ هم پابندي نشته، که څوک نظریه کوئ او که جلسه کوئ هم پابندي نشته. خو د قام مرکز له چې شر راوړي نو بیا به دا قام موږ خپله خبره کوو. دا پرونی شر چې شوی دی د حکومت ناکامي په خپل ځای باندې ده. حکومت دې ته ناست دی چې د ټماټرو ریړۍ غریب ونیسه او یا قصاب د تخت نه راګزار که او وایي دومره جرمانه راکوه دومره مه راکوه. حکومت دقې ته ناست دی چې نه راکوي حکومت امن په دې وطن کې. بیا به موږ د ارقام جرګه کوو، خپل لښکر به بیا جوړو، خپل ځان به بیا په خپله باندې ساتو. د دې حکومت او د پاکستان سره به بیا موږ جرګه کوو. او دویم سوال درته کوو چې ګورئ دا خبرې نورې پرېږدئ چې کشر مې دی نه مني. دا کشر دی چې لیونی سپی شو، دا لیونی سپی په خپله اول سم که. اول یې زه ځان ته ویم ځان ته په چا الزام نه لګوم. د هر ځای نه چې څوک راغلي دي په دې وطن کې چې موږ اوسېږو شریک ده دا خاوره زموږ ستاسو شریکه ده. د دې ناوګۍ بازار د هغه هم دا ټول مومن او باجوړ شریک دی. دا وړې خبرې نه دي. تبایانې جوړېږي د دې خبرو نه. ګوره مه جوړوئ دښمنۍ. دا شته تبایان هم سر ته ونه رسېدلي، دا شته بدامنۍ په دې خاوره باندې سر ته نه رسي. راځئ چې یووالي ته لاړ شو، اتفاق ته لاړ شو، هغه فیصلې وکړو، هغه ورورولي وکړو چې زموږ د دین هم پکې خیر او ګټئ، زموږ د دنیا هم پکې ګټه او خیري، د قام او وطن هم پکې ګټه او خیري. او چا هم چې ظلم کولو د ظالم خلاف به یو ځای ودرېږو به که نه انشاءالله. اوس د جنازې وخت دی، صفونه به برابروو، بیا د هغې نه پس به انشاءالله خبره کوو.